موږ باندې په سیکشن 4 مسلط شوی خو چې دا اوس پکې کمې ځمکې خرڅېږي او تاسو له هغه وایئ چې یاره دا ځمکې واخیستې هغوی له انتقال کېږي نو موږ سره ولې دا ظلم کوي اول خو دا پوینټ موږ له ولې نه کوي دا سیکشن 4 ولې نه اوچتوي دې ټولې مایرې نه دویمه خبره دا ده چې په دې ایریا کې داسې غریب خلک شته چې هغوی صرف ځمکه اخیستې ده په شټام باندې او هغه مالکان نن لاړو هغه شټام یې په دې خلکو خرڅ کړو دا راته وایه چې دا کم کور کې چې پراته دي دا به چېرته ځي او چې ځي نو دا خو به چا ځمکه خرڅه کړې یو ځل خو یې د شټام والا نه پیسې واخیستې او اوس یې د حکومت نه واخیستې دې د ماشومان به چېرته ځي آیا دې ماشومانو قتل وشو که نه آیا دا به چېرته ځي بل چې دا کمې پیسې دی له ورکړې په دې کې پیکې کې ما له داسې ځای وښیه چې په دې باندې یو مرله میلو شي د ډیره اسماعیل خان نه ونیسه تر هغه تورغره پورې په دې ایریا کې خو داسې نشته چې په دې پیسو باندې ځمکه میلو شي درېیمه خبره دا ده چې د مونږ کمه را ځمکه وه زه به تاسو له اوس یو شعر وایم بېادبي راماپرېږده ملګري مشران ناست دي یایي چې یو شاعر ویلي وو چې زړه مې درته وسو چې تا سرې شونډې مې ولیدې او خره چې خفه شوې ګینې دا ګناه مې کړې وه دې خلکو دلته کې دا کیکران میکران ولیدل نو بس زړه ورته وشو چې دا شاړه ده شاړه نه ده سر زه د 40 ایکړ مالک یم د ما به 150 بورې ګوړه کېده 250 من به مې غنم کېده داسې جوار او داسې پسې ورځه داسې خلک پکې شته چې 300 جریب ځمکه یې ده داسې خلک پکې شته ما دا ځای کور جوړ کړی دا نوره ما سره شاړه ده ولې شاړه ده 37 سال بلکې 40 سال اوس چې ما باندې دا نیر وچ شوی ده پرویز خټک صاحب چې کله وزیر اعلی او شاه فرمان ورسره ایم پی ای و په دغه ځای کې بورډ هم لګېدلی هغه ټیله بند ناکبند ایریا کې او په هغې باندې بورډ لګېدلی وي چې مونږ 12 ارب روپۍ دې نیر له منظورې کړې او دا به تر ځلوزو پورې راسي نن هغه نیر که کوواټ نیره پورې بند ده کوواټ سوري د شمشتو روډه پورې هغې پورې راغلی نه نور خاطر په مونږ یې بند کړو مخکې له یې بند کړو ولې مونږ سره د سوتېلې ماجې سره سلوک ولې یو وجه راته وښیې بل مونږ چې لاړ شو مونږ نه د ځمکو حکومت غلي مونږ چېرته لاړ شو کوم ځای له لاړ شو که یو ځای مونږ له داسې وښیې چې مونږ له یوه مرله په 150,000 یا په 160,000 مرله میلاو شي نو هغه ځای مونږ له وښیې په دې کې پیکې کې راته وښیې بله خبره دا ده چې دا مشرانو دا سپین ږیرې اول د ما دلته نیکه و دا ځمکه مې نیکه په 1964 کې اخیستې ده اوس کم سن چلیږي د ما اوس نصیب وشو کوم خوا لاړ شو مخکې زه یو وم اوس مې اتن وسیري څلور مې دامن دي کوم خوا لاړ شو یو کور خو به زه ځان له جوړ کړم په همدغو پیسو باندې یو خښتو ټوکرې به راواخلم دا بچي به مې چېرته ځي دا نوسي به مې چېرته ځي ولې موږ سره داسې سلوک کېږي وجه څه ده